والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة دائمة كاملة مقبولة أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه دا بیا مومنانو تا خطاب دے او د دویم باب دریم حصہ ده فدې کې ترغیب الی الانفاق دے او بیان د هغې قوانینو دے چې کم قوانین مانع د شکست دي که دې قوانینو باندې عمل وکړو شکست به نه خورئ حرامو نه م ځان وساتو د سود نه م ځان وساتو تقریباً 19 قوانین ذکر کئی او ربط د ما قبل سره دا دی چې په ما قبل کې د تقوا بیان او دلته وایي چې محتاط اوسیږئ هغه کارونه درته ښیمه چې کم تقوا ختمی د دې نه پرهیز وکئ تفسیر ابو السعود ربا په دوه قسمه باندې دا یو ربا د فضل دا یو ربا د نسیې ده چې مخامخ چاله ته ورکي 3 منه غنم او هغه تاله درکي 4 منه غنم دا ربا د فضل حرامه او ربا د نسیم حرام ده چې وسو ته چاله راورکي 10,000 روپۍ او 3 میاشتې بعد درله هغه درکي 13,000 روپۍ دا پې شرط ولګې نو دا ربا د نسي دام حرامه ده د ربا څه تعریف دی الزیادتو زیاتوالی الخالی عن العوض په مقابله کې عوض نه شرط فی العقد په عقد کې شرط کړی شوی وي نو تعریف ته ګوره که تاله ما 10,000 روپۍ درکړې تا ماله 13,000 روپۍ راکړې 10,000 په 10,000 نو دا 3,000 د څه شي دي راکړې نو دا خالی عن العوض دی خو دا خالی عن العوض هغه و چې دا شرط کړی شوي و په عقد کې ما درته ویلي و چې یاره زه به تاله 10,000 درکوم ته به بیا ماله په پلانکي تاریخ 13,000 راکې نو دا و سود دی او که تاله ما 10,000 روپۍ قرض حسنه فی سبیل الله درکړې وې او ته ښه مالداره وې او بیا دې ماله 14,000 راکړلې چې دا 10 دې خپلې واله او دا 3 ورسره هسې واله فلا اشکالا څه اعتراض په دې باندې نشته دغه شرط فی العقد نو چې څوک چا سره په قرض ادایي کې ښېګړه وکړي نو خیر دی خو کله ناکله دا شرط عام دی المعروف کالمشروط چې نه د دغې قبیلې نه او نه پې تلفظ د شرط شوی وي نو بیا هغه زیادت نقصان نه کوي
دلته الله تعالی فرمایي چې دوچن په دوچندو یې مه خوره، دوچن په دوچندو. لس زره دې وله ورکړي، شل ترې غواړې، لس زره دې ورکړي دي، 1040 ترې غواړې. اضعافا مضاعفې مه خوره. نو د دې نه خو داسې بیا معلومیږي که داسې لږ لږ زیادت پکې راشي خیر دی؟ نه، لږ لږ زیادت هم خیر نه دی، ممنوع دی. نو د اضعافا مضاعفه څه معنا ده؟ قید لمزید القباحت. په هغه 1 روپۍ د سود د زیاتوالي کې قباحت پروت دی. او چې لا دوچن په دوچندو باندې غواړې، دا خو نورم دا قباحت سیوا شو، دې ته قید لمزید القباحت وی. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو، لا تاکلوا الربا مخری سود لرا ضعفا مضاعفا دوچن په دوچندو باندې. واتقوا الله ویریږئ د الله جل جلاله نه، لعلکم تفلحون دپاره د دې چې تاسو کامیاب شئ. واتقوا النار التي ویریږئ د اور هغې نه اعدت للکافرین چې تیار کړی شوی دی دپاره د کافرانو. جهنم اور اصل کې د کافر دپاره تیار دی، هسې نه د سودخورۍ د وجې نه ته پکې رانشي. واطیعوا الله تابعداري وکړئ د الله جل جلاله والرسول او د رسول الله. پس کې فی تحریم الربا و ترک الربا، سود ته حرام ووایي، سود پرېږدئ. لعلکم ښایېږي تاسو لره ترحمون چې په تاسو باندې رحم وکړی شي. چې د مال د زیاتوالي دپاره هم دا سوچ کړی دی چې هغې دپاره هم سود چالان کړی دی. د دې په ځای درته بل یو ښه عمل نه درښیمه چې هغې کې داسې کوشش وکئ، هغه دا دی بخنې دپاره دقه رنګې منډه ترړه ووهئ. لکه څنګه چې د مال د زیاتولو دپاره منډه ترړه په سود باندې ووئ، دغه پرېږدئ، بخنې له جنتونو دپاره دغه وکئ. وسارعوا وروزغلئ، وسارعوا جلتی وکئ، وروزغلئ الی مغفرتن هغه اسباب د بخنې ته یعنی بخنه چې په کومو اسبابو باندې راځي. من ربکم د جانبه د رب ستاسو نه، و جنتن او هغه باغونه جنتونه عرضها چې پلنوالی د دغې جنتونو السماوات والارض د اسمانونو او د ځمکې دی. اعدت دا تیار کړی شوی دی للمتقین دپاره د پرهیزګارانو. د جنت پلنوالی څومره دی؟ د اسمانونو او د ځمکو نه پلنوالی دی. فکر دی چې دا په پلنوالي د اسمانونو او د ځمکو باندې دین سوال دا دی چې د اسمانونو او د ځمکې په قیامت کې ختم شي، نو بس جنتونه به هم ختم شي. جواب دا دی دا دلته تشبیه بلیغه مراد دا. تشبیه بلیغه تاسو پیژنئ چې د یو شیز تشبیه د بل سره ورکړی وي، په مشبه به باندې کاف د تشبیه نه وي داخل کړی، دې ته تشبیه بلیغ وایي. زیدن اسدن، زیدن اسدن، نو زید ازمری دی که پشان د ازمری دی؟ اصل کې دی زیدن کا اسدن، خو دلته زیدن اسدن یې ویلی دی، نو دې ته تشبیه بلیغ وایي. نو دلته الله تعالی تشبیه بلیغ ورکړی دا چې عرضها که عرض السماوات، یعنی د اسمانونو سې پلنوالی نه دی لګېدلی، چې د اسمانونو د ختمېدو سره به جنتونه هم ختم شي. نه نه، اسمانونو ته ګوره پلن دي، او دقه رنګې د جنت پلنوالی دی. نو دا تشبیه بلیغ شوله
قرینه په دې باندې سورت حدید کې آیات نمبر 21 کې را روانه ده کعرض السماوات کعرض السماوات هلته څه چل کړی دی صاحب علیه رحمتام نو هلته په تشبیه داخل کړی نو دلیل شو دا چې دلته تشبیه بلیغه ده دا خبرې مو صحیح زده کوئ ولې ټول نور د زړو کتابونو علم هم تاسو ته زده کېږي چې تشبیه بلیغ څه ته وایي نو دا تشبیه بلیغ هم یاده کړله او دلته هم پټ هم کړله یو خدا شو لیکه دې رالی بیا په دې باندې دا اعتراض واردېږي چې د جنتونو دا پلنوالی خو د اسمانو څخه ډېر دی اسمانونه خو دونه ډېر نه دي جواب دا دی چې دلته دا تشبیه د دې پلنوالي د اسمانونو د جنتونو د پلنوالو د اسمانونو سره دا تشبیه چې ده نو دا په اعتبار د حقیقت سره نه ده بلکې دا د په اعتبار د شهرت سره په اعتبار د شهرت سره ده هغه څنګه لکه د اسمانونو نه بل پلن شی تاسو ته معلوم دی نو بس موږ ته دغه معلوم دی دغه مشهود دغه نه بل ته موږ ته بل پلن شی نه دی لیدلی نو ځکه الله تعالی زموږ د علم مطابق د دې تشبیه د دغه اسمانونو د پلنوالي سره ورکړه دریم غریب القرآن کې ابن قتیبه فرمایي وی قرآن نازل دی په محاورې د عربو باندې عرب چې وی بلاد غریضة دا پلنوالی یا دینو د پلنوالی نه مراد وسعتی ای واسعة دې کې نفس فراخی د جنت ته اشاره ده اسمانونو سره مراد نه ده بعض علماء کرام فرمایي دا تشبیه ده د غیر محسوسو په محسوس پورې تاسو چا جنتونه محسوس کړي دي په سترګو م لیدلي دي چې نه م دي لیدلي نو غیر محسوس شو او اسمانونه م لیدلي دي نو دا محسوس شو نو تشبیه یې ورکړه د غیر محسوسو د محسوس سره د پاره د پوی بلا توجیه په دې کې دا ده چې دا تشبیه نه ده دا تمثیل دی یو مثال یې هسې ورکړی دی یو مثال یې هسې ورکړی دی د دې داسې مثال دی چې ما درته د مینې یو وړوکی غوندې سوال وکړو تا ته د کابل او د کارګل مسله جوړه کړه موږ تا ته صرف ستا د پوهې دپاره دا وویلې چې د اسمانونه جنتونه داسې پلن دي لکه اسمانونه اوس تا پکې قیسې راویسې چې اسمانونه به ختمیږي نو بیا به جنت هم ختمیږي او اسمانونه خو دونه رښتیا ډېر نه دي پلن نو او جنتونه خو د یو کس ته به دونه جنت میلاویږي چې لکه د دنیا په لس چنده نو دا څنګه بیا دې ټولو خلکو ته دونه جنتونه میلاویږي او دا لانجې کونجې دې راسه راواغسې ما هسې ستا د پوهې دپاره یو مثال درکړو او تا ما څه راپورته کړلې لانجې نو دا ټپه به ورسره وکړي چې ما درته د مینې یو وړوکی غوندې سوال وکړو تا ته د کابل او د کارګل مسله جوړه کړه دا مسلې ته مه جوړوه دا صرف د مثال دپاره شا دا جواب کړی دی چې هلکه اسمانونو څخه دا ټکی نه دی لګولی چې عرضها السماوات الدنیویو دنیوي اسمانونه خو یې نه دي یاد کړي د آخرت اسمانونه دي چې د دنیا اسمانونه دونه غټ دي دا وړه دنیا ده نو آخرت خو ډېر غټ دی د هغې اسمانونه به خدای خبر څوم نه وي نو د آخرت د اسمانونو نه د هغې جنتونو پلنوالی دی چا یو بل جواب کړی دی هغه دا ویلی دي چې ګورم بس داسې کار دی چې دا تشبیه د حقیقت مراد ده خو دا تا ته چا په غوږ کې دا خبره اچولې چې د اسمانونه واړه دي
او دا افلاک واړه دي. وی ریاضین وای چې یو ځوان سړی چابق چې قدم علي نو یو د بره نه یو سیاره لاندې را روانه ده، نو د ده د یو قدم په مقدار چې دا یا سیکنډ دی یا 2 سیکنډ دي، په دې کې د هغې سیارې رفتار دی 1,66,000 کیلومیټر. یو ځوان سره قدم علي سیکنډ یا 2 سیکنډه، نو په دې کې یو سیاره ځمکې ته را روانه ده. هغه داسې سیاره ده د بر افلاکو نه را روانه ده چې په دونه یو قدم په ټیم کې 1,66,000 کیلومیټر وهي. او دقه سیاره د وخت د پیدایش نه د افلاکو نه را روانه ده او لا تر اوسه نه ده را رسېدلې، او وایي چې را ورسېږي نو بیا به د هغې نه بعد قیمت قایم وي. نو وروره د جنتونو د دې اسمانونو او د افلاکونو دا پلنوالی او غټوالی دا هم ګوره د څه سره برابر نه دی. ډاکټري تحقیق په دې کې دا دی چې د یو انسان کې چې دا کوم رګونه خواري دي دا نري نو د دې دا لمبایي څونه ده 72,000 کیلومتره ده. یو انسان کې دونه کله د دا نري رګونه خوارو کې یو بل پسې داسې ولګو زا 72,000 کیلومتره به دا اوږده شي. او دا زړه چې دی په یو ملت کې د 72,000 اوږدو رګونو ته 72 کرت وینه وررسوي په یو ملت کې. بل طرف ته د دنیا د ټولو طاقتور پمپ هغه صرف هغه 7,000 فوټ لمبایي ته چې کوم دی پمپینګ کولی شي، د دې نه زیات یې نشي کولی. دا څه د پاسه 2 کیلومتره جوړېږي، څه د پاسه 2 او زړه 72,000 ته کوي. دقه وجه د حدیث قدسی کې راغلی دي، الله تعالی فرمایي لا یسعنی سماواتی ولا ارضی، اسمانونه مې نشي ځای کولی، ځمکې مې نشي، ولکن یسعنی قلب المؤمن، د مؤمن دا زړه مې ځای کوي. درس د شیخ المشایخ علامه سمیع الحق شهید رحمه الله د هغې په دې درس کې دا فرمایي. نو د جنت پلنوالی څومره شو؟ نو دغه اندازه شو. او اوږدوالی به 11 ګزی د جنت، اوږدوالی به 11 ګزی. اوږدوالی څومره دی؟ حدیث مبارک کې راغلی چې جنت الله پاک پیدا کو نو دې ته وفرمیل امتدي ور اوږد شه. نو جنت د 1000 کالو په مقدار اوږد شو، 1000 کال اوږدېده روان. بیا یې ورته وفرمیل امتدي اوږد شه، بیا د 1000 کالو په مقدار اوږد شو. بیا یې ورته وفرمیل امتدي اوږد شه، د 1000 کالو په مقدار اوږد شو. چې په 4م ځل یې ورته وویل یا رب څومره اوږد شم؟ ویل بمقدار رحمتي، زما د رحمت چې څونه مقدار دی. نو د الله د رحمت د پاره مقدار نشته، روان. دقه رنګې جنتونو هم د الله رحمت دی، څه مقدار نه لري، روان دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه نقل دی، وایي چې ته د اسلحې نه مرمۍ ولي، غشې ولي، هغه څونه په تیزۍ باندې روان دی. جنت همیش دپاره په اوږدوالي کې دقسې په تیزۍ باندې روان دی او روان دی او روان دی او روان دی. نو تر کومه پورې به روان دی؟ که جلال نظم دین جمیل خدای باران وکړي ویکې په یو سا لګېدی، که سا پکې هله وایي سا چې پکې هله ما فصل سوځي.
سا چې پکې علمه پس سوځي نو سا به پکې ناړې او دا جنت روان دی اوږد کېږي اوږد کېږي نو جنتونه په چا نه تنګېږي جنتونه په چا نه تنګېږي هرقل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو خط را لیږلی چې صرف تاسو فرمایي چې دا جنتونه دونه غټ دي چې عرضها السماوات والارضو نو بیا دوزخونه څه شو دوزخونه هم بیا د دې دنیا نه دلته دي نو دا بیا چېرته لاړل نو معاویه رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خط پړاو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په جواب کې سبحان الله فأين الليل اذا جاء النهار چې دا ورځ راشي نو شپه کم خوا لاړه شي خو دقه رنګې جنتونه هم دي که نه په یو ځای به جنت وي په بل ځای به جهنم وي څنګه چې دلته دا دنیا کې د پاکستان مکه اوچته شي ګوله ده که بال دی کره د امریکې هغه ښکته شي نو هغوی په شپه کې موږ په ورځ کې بیا د هغې هغه چې داسې راوچته شي موږ لاندې ښکتې دقه رنګې جنت او دوزخ دی هم اوړي راوړي دا روایت مسند احمد راوړی دی 16739 نمبر روایت دی د انس رضی الله تعالی عنہ نه چا پوښتنه وکړه چې جنت په ځمکه کې دی که جنت په اسمانو کې دی انس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې هغه کومه ځمکه ده یا کوم اسمان دی چې جنت به ځای کي جنت څه داسې ورکوټی دی چې دا به په دلته ځای کي نو دې سایل بیا تپوس وکړو چې ښه جنت او دوزخ چېرته دي انس رضی الله عنه فرمایل جنتونه د 2 اسمانونو نه بره د عرش معلا نه راښکته دغلته دي اسمانونو نه بره دا روایت حادی الارواح الى بلاد الافراح د علامه ابن القیم 15 کې دی او تفسیر ابن ابي حاتم دریم جلد 762 کې راوړی دی او دا جانمونه چې دي تفسیر مظهری لیکلی دي چې د صحابه کرامو خپل خیال دا دی چې دا جانمې ښکته دي یا دا چې د سدرة المنتهی نه دا لاندې ښکته بس دا دغه دی جهنم دی یا دا چې د 2 ځمکو نه لاندې جهنم دی دا دوه دغه پکې نه نو داسو شتاسو په عرضها السماوات والارضو کې یو تقریر د جمعې د مانځه تقریر هم پې کوم پې وکړ ښه اعدت دا تیار شوی دی للمتقین دپاره د پرهیزګارانو پرهیزګاران نه پیژنم نه یې پیژنې الذین کسان دي ينفقون فی السراء چې هغوی خرچې کوي په خوشحالو کې والضراء په تکلیفونو کې والکاظمین الغیظ او هغه کسان دي چې زغمونکي دي غصې لره والعافین عن الناس او هغه خلک دي چې عفو کوي معافي کوونکي دي خلکو ته والله الله پاک یحب المحسنین مینه کوي د نیکانو سره دا ښه کارونه ښه صفات پکې حدیث مبارک کې راغلي 1500 کسان الله تعالی په دې دنیا کې داسې ساتي په دې کې 40 ابدال دي چې دا د دنیا دا دغه د هغوی د برکته خدای پاک روان کړی چې هغوی کې کله یو کم شي نو دا لاندې نه هغې درجې ته برې ته بل وخیږي او هغې ته د لاندې نه بل را وخیږي او د بهر نه یو چې دی د نیکۍ والا هغې کې واخلي وایي د دې خلکو نښه څه ده د دې خلکو نښه دا ده چې څوک پې ظلم کوي دی او معافي کوي ظلم معاف کوي چاته څه نه وایي په مخلوق خدا باندې ډېر مهربان او دیو لره چې خدای څه ورکړي دي نو په هغې کې د مخلوق برخه کوي مال او دولت رزق علم عقل سمج سوچ په هغې کې مخلوق لره برخه کوي یعنی خپل
کمالات د مال د علم د عقل هغه د مخلوق د پاره استعمالی. والذین واکسان اذا فعلوا فاحشة کله چې دیو کې بے حیا کار یا ظلم کې په خپل ځانونو باندې ذکر الله دیو یاد کی الله لرا ذکر الله پی یعنی ذکروا وعید الله د خدای وعید یاد کی چې خدای پاک په دې باندې ډېر وعید ویلی دی او ما دا د ګناه کار وکړو. فاحشة متعدی گناہ ظلمو لازمی گناہ وعید رایات کی فی انفسهم للحساب چې دا خو بسار لما سے حساب کتاب کیگی. پتہ ولگی دلا چې ګوره د متقینو نه ګناه کیگی خو ګناه وتا وعید مخې ته کیگی چې وته مخې ته شي نو بیا څه کوي فاستغفروا لذنوبهم بخنه غواړي د خپلو ګناهونو دپاره او دا وایي چې څوک دی چې وببخي ګناهونه الا الله بغیر د یو الله نه ولم یصروا مشواله نه کوي علی ما پاغه باندې فعلو چې دی کړي دا نه چې ګناه ولا خوند ورکړي نه لیم کړي سبا هم کوي بل ورځم کوي نه بس یو پیرات خطا نیمه شوې ده بیا مې وایي په توبه ده بیا مې په توبه ده اصرار نه کوي. اصرار څه ته الاقامت علی الذنب وترک التوبه چې ګناه باندې برقرار پاتې شي توبه نه وباسي دې ته اصرار وایي. وهم یعلمون او دې ته خپته ده چې دا ګناه ده. اولئک دغه کسان جزاؤهم بدل د دیو مغفرت دا د جانب د رب د دینا باغونه دی بیگی با لاندې دا غینه نهرونه همیشه بی پاغی که و نعما اجر العاملین او ډیر خدای اجر د عاملانو. الحمدلله سونه خیسته آیات الله را لیږلی. حدیث مبارک کی راضی روح المانی نقل کړی دی چې دا آیات را لیکل دا آیات ابلیس چغې والی او په سر باندې خاورې راشیندی چې وګوره دا هم په متقیانو کې شامل کړو چې ګناه کوي ښه غټه فاحشتن غټه ګناه ظلمو وړه ګناه خو فاستغفرو استغفار باندې ورته هر څه معاف شي او جزای مغفرت شي او جنات شي. بس وایي زه خو تباه و برباد شوم زه خو په خلکو باندې ګناه کوم هغې په استغفار باندې زما بیخ او بنسټ وي دوو ټکو باندې د شیطان بیخ وځي لا اله الا الله او استغفار فکر استغفار ویست او د امت دپاره م استغفار ویست ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. درود شریف کی امزان سے امت راول اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات ټول مؤمنان پکې بخنه د ټول دپاره غواړم. قد خلت یقینا تیر شوي دي من قبلکم مخکې له تاسو نه سنن طریقې سنن تیر شوي کومې طریقې سنن الله فی اهلاک الاقوام الله تعالی طریقې په هلاکولو د قومونو کې چا څه کار کړی دی هغې باندې عذاب راوسي چا بل څه کړي په هغې بل چا بل څه کړي په هغې بل عذاب. امام سرخسی رحمه الله هغه لیکي چې مخکنو امتونو کې په یو ګناه باندې به هغوی هلاکېدل او بل قوم په بل ګناه او بل قوم په بل منګه کې هغه ټول ګناهونه موجود دي او الله هم نه هلاکوي. دا خاطر دی د مخ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. فسیرو نو وګورئ پیرادې په ځمکه کې وګورئ څرنګه چې آخر انجام د مکذبینو مکذب هغه چا ته وایي چې د الله او د الله د رسول د الله د کتاب تکذیب کوي قیامت نه مني. هذا بیان للناس هذا معنی دا قرآن شریف اوس دې ته صداقت قرآن وایي. بیان للناس دا صفا بیان دے وضاحت دے للناس دپاره د خلکو او هدایت دے نصیحت دے للمتقین دپاره د پرهیزګارانو.
هذا بیان للناس د دې ربط د ما قبل سره ولګوه. ما قبل سره ربط دا دی فسیرو فی الارض په ځمکه کې وګرځئ وګورئ. نو وایي که سیر بالاقدام نشي کولی ګرځېدلی نشي جازونو کې نشي ګرځېدلی ګاډو کې نشي ګرځېدلی پیدل نشي ګرځېدلی حالات نشي کتلی نو راشه سیر بالنظر فی القرآن خو وکړه. قرآن بیان للناس دا به تر فرعونینو نمرودینو او دغه ټولو خلکو د عادیانو سمودیانو دغه بیان کی که سیر بالاقدام نشي کولی نو سیر بالنظر فی القرآن خو کوی شي که. ولا تهنوا او مسستیږئ په جهاد کې ولا تحزنوا او مغمجن کیږئ غم مه کوئ. نو ته پې سوال کوه چې رسول الله وسلم چې غمجن شوی کله چې ابراهیم وفات شو د رسول الله وسلم بچی مبارک نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې وي ان بفراقک یا ابراهیم لمحزونون غمجنې وای دا حزن په دوه قسمه باندې یو طبعي بی اختیاره دغه معاف دی او یو د غم د وجې نه چې غمجن شي او ډډه وویې کار پرېږدي خفه شي کار پرېږدي هغه کار مه کوئ چې کار ورته پرېږدئ خپل میشن جاري ساتئ نو خو خامخا انسان سره خفګان دا به راځي خفه به یي خو د شریعت امور به په خپل ځای برقرار راوړي. ولا تهنوا مسستیږئ په جهاد کې ولا تحزنوا مه غمجن کیږئ په فوت شو شیزونو باندې وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین او یستی تاسو الاعلون اوچت غلبه مندونکي ان کنتم مؤمنین په دې شرط که تاسو مؤمنانې او دویم دا دی ځکه چې تاسو مؤمنان یاست دا تاسو کې چې ایمان دی دام کامیابۍ ته راولي که ای یمسسکم که چېرته ورسېږي تاسو ته قرحن زخم قرح څه ته ویل کېږي زخم قرح چې کویا وباسي او اولنۍ اوبه پکې راشي نو هغې اوبو ته هم قرح قراح ویلی کېږي او قرح قریحه دا طبیعت ته هم ویلی کېږي وایي دې طبیعت ته ځکه قریحه ویلی کېږي چې دا طبیعیت هم له بعضو خبرو څخه زخمی زخمی وي څه وي صاحبه زخمی زخمی وي دې کې هم چا هغه ټپک شعر ویلی که څه ویلي زړه مې سوری وینې تې څاڅي خارو راپاسي منګوټي تې ډکوي عزیز مولا دا ټاپې تا ته نه دي جالي فکر دې راغلی نو طبیعت ته قریحه د دې وجې نه ویلی کېږي نو قرح زخم ته وایي دانو ته وایي نو که چېرته ورسېږي تاسو ته قرحه نو فاصبرو ولا تبالو دیر بابا وایي صبر کوئ پروا یې مه ساتئ ځکه پروا مه ساتئ چې فقد مس القومه په تاخیر سره رسېدلي قوم ته قرحن تکلیفونه او زخمونه مثلو په مثل د هغې باندې که یو جنګ کې تاسو ته تکلیف ورسېدو په بل کې چې ورته تاسو رسولي یو شی دی که جنګ خو چې دی دا خو د ارټ منګی دی کله به بره ځي او کله به ښکته ځي اوس ارټ چې تاسو نه دی لیدلی څه بیا کړي ارټ خو داسې تاویږي که نه هغه چې کوم منګي هغه دغه ډبې دغه د اوبو لګېدلي داسې روانې کله دا هغه ډبه کته شي بېرته واپس دا اوچته شي نو دا کته شي دا بلې اوچته شي صنعت احتباط چې مې درته ویلي قرآن شریف کې وتلک الایام نداولها بین الناس دا ایام کنایه ده د حوادثو نه ایام ورځو ته نه وایي ښه په دې ورځو کې چې دا څه پیښیږي دې ته ایام دلته وایي شي وایي دا ورځ به م تېره شي خلک وایي که معنی دا خوشحالي به تېره شي دا خفګان به تېر شي دا کنایه شي د حوادثو نه کله خفګان
کله خوشحالي، کله شکست او کله فتحه، کله صحت او کله بیماری. دې ته تکوین الهی وی. یو شاعر فرمایلی دی په یوم لنا و یوم علینا و یوم نساء و یوم نسر. هلکه یو ورځ منګه د پاره ده، یو ورځ د نورو د پاره ده. یو ورځ فتحه، یو بله ورځ شکسي. یو ورځ د خوشحالي، یو د خفګان، یو د خفګان بله د خوشحالۍ. ټول عمر یو شان ته نه کنه. بس تلک الایام نداولها بین الناس. دا عظیمه تسلی در انسان ته او عظیم علاج د هر انسان دپاره. یعنی که ته نن مالدارې، په مالدارۍ باندې غرور مه کوه، سار له به غریبې. که نن صحتمنې، سار له به بیمارې. نو ګوره د غرور دپاره علاج هم شو او تسلیم شو. لکه نن در باندې بیماري د سار له به جوړې، او که نن غریبي سار له به مالدارې، او که نن غم ځپلی سار له به خوشحالې. تلک الایام نداولها بین الناس. نو تسلیم ده او علاج د غرورم ده. وتلک الایام او دقه حوادثات چې دي، نداولها من اړو رړو دی لره بین الناس، په مابین د خلکو کې. وليعلم الله، د پاره د دې چې معلوم کې الله هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی. دی وو کې مقه خبرې څوک وایي چې دا وو زائد دی. شاه ولی الله صاحب وایي وو زائد دی، او ځینې وایي چې نه وو د پاره د عطف دی. نو چې عطف به بیا په مقدر باندې وي، مقدر ورته راوباسه. وتلک الایام نداولها بین الناس ولمنافع کثیرة ولحکم کثیرة ولیعلم الله. خدای پاک چې دا ورځې اړی رړی، کله په چا خوشحالي، کله خفګان، کله صحت، کله بیماري، کله څه کله څه. دا د څه دپاره راولي؟ لمنافع کثیره، دې کې ډېر منفعتونه پراته وي. ولحکم کثیره، په دې کې ډېر حکمتونه پراته وي. ولیعلم الله، دا د دې دپاره وي. الله پاک ته خدا کسان معلومي، خو دې نورو ته معلوموي. سامعین، دا علم په نسبت سره سامعین و مخاطبینو ته دی، الله رب العزت ته نه دی. ښه لک آوټ. ولیعلم الله، دپاره د دې چې الله جل جلاله معلوم کیا کسان لري چې ایمان یې راوړی دی. چاته معلوم کړي؟ په خپله که نورو خلکو ته. او ونیسي منکم د تاسو نه شهداء، په دې کې ستاسو خیر دی چې کافر له غلبه ورکړي، تاسو کې به شهیدان پیدا شي. نو شهیدان خو ستاسو دپاره د دنیا او د آخرت ګټه ده. په دنیا کې هم ګټه ده، شهید وینه په دې کې ډېر لوی برکات پراته دي. په آخرت کې هم ګټه ده، دغه شهیدان به تاسو لره شفاعت او سفارشي کوي. نو د مسلمان شکست په ظاهر خفګان دی، په حقیقت کې کامیابی ده. شهدا جمع شهید ده. شهید ته تاسو شهید والی وای؟ شهید خپله معنا ده الحی، ژوندی. شهید هم ژوندی وي. تهذیب اللغت دویم جلد 1943. دویم شهید معنا ده حاضر. نو شهید ځکه وایي چې ارواح د دیو ارواح دارالسلام ته حاضر شوي دي. دریم ابن الانباری وایي شهید ته شهید ولی وایي لأن الله و ملائکته، الله او د الله ملائک شهود له، د ده لپاره ګواهي کوي. نو دا شهدا جمع شهید بر وزن فعیل باندې راغلی، خو وی فعیل په معنا د مفعول له باندې دی. دا مشهود له دی، شهود له دی، د لپاره الله او د الله ملائکې ګواهي ورکوي. څلورم دا چې دیو به په ورځ د قیامت باندې د انبیا او د صدیقینو سره ولاړي، شهادت به ورکوي.
فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. نو دا شهدا اصل کې دا مرتبه چې د انبیاء او د صدیقینو دا او شهدا بم دقه ته حاضر کړي شي د دقه د وجه نه دي شهدا ته شهدا وای دا گواهی ته حاضری. والله الله جل جلاله لا يحب الظالمین نخخی ظالمان د الله تعالی ندی خواه. وليمحص الله د پاره د دې چې صفا کی الله تعالی هغه کسان لره چې ایمان راوړی دی. محص تمحیص ته ویل کېږي د ګناه نه پاکول، د ګناه نه پاکي. وليمحص الله تعالی خالص کی او پاکی کی، خالصی کی پاکی کی. هغه کسان لشي ایمان راوړی محو کی کافرانو لرا. ام حسبتم دا زجر دے تاسو ګمان کوئ چې داخل بشي جنت ته اولا په دخول اولی سره. ولما يعلم الله الذين اوتر اسفور بني جدا کړی الله کسان لره چې جهاد کړی تاسو نه. ويعلم الصابرين اوتر اسفور به لا نوی جدا کړی صابران نه تاسو کې به صابران مجاهدین جدا کړي اله به تاسو جنت له په دخول اولی سره دی. دا سید اول سر نه جنت ته په دخول اولی سره متمکه. ولقد كنتم يقينا ويتاسو تمنون الموت ارزوم کوله د مرګ د شهادت. تمنون الموت نو دا شهادت ته ولوي چې د په اعتراض وکړه. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کې څوک د مرګ ارزو نه کوي چې خدای مال مرګ راولي. فإن لابد منه خامخا د مرګ سوال کوي به بداوي چې الله ما ژوندې وساتي تر څو پورې چې دا ژوند ما د پاره بهتر وي او پات کې ما لره هغه وخت باندې چې کوم ټیم کې مرګ زما د پاره بهتر وي. دا ویلی شي خو داسې نه شي ویلی چې ما مړ کړي. د مرګ سوال ممنوع دی. تمنا د مرګ دا به نه کې. او دلته خوراله وایي دلته موت نه مراد شهادت دی او د شهادت تمنا جایزه ده. داسې ویلی شي دعا کوي چې خدای ما شهید کړي خو داسې دعا نه شي کولی چې خدای ما مړ کړي ځان ته به خیرې نه کړي. ولقد كنتم يقينا ويتاسو ارزو کوله د مرګ د شهادت مخکې د هغې نه چې تاسو ویني دې لره په بدر کې په تاخیر سره تاسو ولید دې لره په احد کې. وانتم تنظرون تاسو لیدل. وما محمد الا رسول او نه دی محمد صلی الله علیه وسلم مگر رسول دی. دا حصر حقیقي نه دی ښه اضافي دی. په اضافت سره اله ته نه دی محمد صلی الله علیه وسلم اله نه دی رسول دی. الا ان محمدا قد قتل العیاذ بالله. شیطان دا آواز اوچت کړی په صحابه باندې دا ډېر زیات دشوار ولګېده دا آواز چې محمد اسلم شهید شو. دا به موږ څه کوو؟ الا ان محمدا قد قتل. زړونه یې چاودي. توبه. نو صحابه کرام ډېر ګډوډ شوي دي سره ډېر خفه شوي به یې راټول کړل. دا آیات یې ورته ولوست چې دا نازل شو چې محمد صلی الله علیه وسلم خو اله نه دی دا خدای رسول بنده په د به مرګ راځي. نو چې په د مرګ راغلی تاسو به ولې په پوندو بېرته واپس کېږئ. تاسو به خپل کار او میشن ته کلک ودرېږئ. معنا شو. نو اله نه دی چې مرګ به پې نه راځي خو صرف اله دی چې په هغه مرګ نه راځي. قرآن شریف څلور ځایه د محمد صلی الله علیه وسلم نوم راغستی دی. دا ډېر خوږ نوم دی. شیخ حسن جان شهید رحمه الله فرمایي وایي خم چې ته نسکور کې نو بیا څاڅ کې ترېنه لرې کا مدهوش نه چې هوش لر کې دغه نوم مې د جانان دی. خم نسکور کا نو مخ به شي که نه مخ څاڅ کې ترېنه واړوه څاڅ کې په دې ښا باندې بله څاڅکې شته نو دغه څاڅکې ترې لرې که دا ترې واړوه نو مح او مدهوش نه هوش لرې که مد به پات شي نو څه به دې جوړ شي محمد.
خم چې ته نسکور کړې نو بیا څاڅکی ترېنه لرې کا مدهوش نه چې هوش لرکې دغه نوم مې د جانان دی دا د محمد صلی الله علیه وسلم. دویمه معنا جمال الدین مظهری میم ها معنا د محوه میم دال معنا د ممتد. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تشریف فرما شو دنیا ته ادیان باطله محو کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم دین به ممتد وي الی یوم القیامه. نو محمد معنا د دریمه من کثرت خصاله الحمیده د چا چې ښکلي ښکلي خصلتونه ډېر وي. علامہ ابن الفارس وی فَإِذَا بَلَغَ النِّهَايَةَ فِي ذَلِكَ وَتَكَامَلَتْ فِيهِ الْمَحَاسِنُ وَالْمَنَاقِبُ فَهُوَ مُحَمَّد. کله چې یو انسان په دې ښه خصلتونو کې انتها ته ورسیږي وتکاملت فیه دا پکې سم کامل شي دا محاسن او مناقب ښه صفات فهو محمد. د دې کوم کتاب اسماء رسول الله و معانیها په دې مستقل کتاب مولانا لیکلی دی الله دې اجر ورکړي. اسماء رسول الله و معانیها په دیشتمه صفحه باندې د محمد په دې ټکي باندې تشریح کړی دی. تفسیر الکشف والبیان هغې کې د محمد د نامې معنا د هو المستغرق لجمیع المحامد چې د الله تعالی صفاتو کې څوک په استغراق ته ورسیږي نو هغه محمد شي. نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسېدلی دی د هغه په شان ته بل څوک نه رسېدلی نه به ورسي. مستغرق لجمیع المحامد مستغرق دی لجمیع المحامد. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل نوم دی احمد. احمد په دې کې دوه معنیګانې دي احمدو بر وزن افعلو. نو یا دا مبني للفاعل دی یا مبني للمفعول دی دواړه جوړي. اولی مبني للفاعل کا نو احمد الحامدین. حامدین د الله خو ډېر د ملایکې حمدونه بیانوي انبیا علیهم السلام بیان کړي علما بیانوي ډېره دنیا بیانوي که نه مرغه یو شی خو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم احمد الحامدین دی په تمام حمد بیانونکې د کې د هر چا نه زیات حمد بیانونکې محمد رسول الله دی. احمد الحامدین لربه عز وجل. او چې داسې مبني للمفعول شي احمدو نو بیا د دې هوبهو دقه معنا ده کوم چې د محمد ده ډېر زیات صفت کړی شوی ډېر زیات صفت کړی شوی. نو بیا به موږ فرق څنګه کوو د احمد او د محمد. وایي محمد دی به اعتبار الکیفیت ډېر صفت یې شوی دی د کیف او احمد دے بے اعتبار الکمیت. پیکا دے دے الکا یو کس دے وی اندوانے راوڑلی سم نوی یرا وی یو سیکڑا خو باور دیر اندوانے وی نوز دا اس مقدار شو مقدار یہ دیر دے کمیت یہ دیر دے څنګه سری وي غاټې وي نه داسې ما کتلې نه دي خو یاره سیکړه هندوانې ولا راوړې سوروالي سپینوالي نه خبر نه او کیفیت داسې چې هلکه وایي هندوانې راوړې څنګه هندوانې سم غټ غټ منګي و تکې تکې سرې تکې تکې سرې او که روژه کې هندوانې تړونی شي. پی که درانه لی دنا وگئی که دو قاریان صاحبانو
او خپل مابین کې دواړه لګیو ما خو کتاب کاته خو غوږ مې شو ته ما ورته توجه ولاړ نو دا یو قاري صاحب دی بل قاري صاحب ته وایي چې یاره چرګ وې او د پیکوړو په کړي کې م سور کړی وې په پلیټ کې پروت وې او چای مو سره وې زما په دې ټیم کې په دواړو خیال وکړو نو دا خبره چې کوي د یو د دې خولې نه م لاړه وبېده او د دې بل د خولې نه م لاړه وبېده نو غټو غټو هندوانو ته م د خولې نه لاړه ونه بېکي ښه پې شولی نو هندوانه سمه هندوانه خوږه او سره دا اوس کیفیت شو او سمه هندوانه ډېر هندوانې پوره سیکړه خیر نو محمد دی بې اعتبار الکیفیت سره هندوانه خوږه هندوانه او احمد دی بې اعتبار الکمیت چې هلکه ښې ډېرې سل هندوانې دي پروا مه کوئ خلاصولی نه شي نو احمدو کې دا دوه دغه شو ابن عساکر یو روایت راوړی دی من ولد له سمى بمحمد د چا زوی وشي او نوم له محمد کېږي کان هو مولوده فی الجنه دا پلار او زوی دا مور او پلار او دا بچی به خدای جنت له بوسي اذا سمیتم محمدا چې کله بچی له محمد نوم کېږي نو بیا به په محمد په نامه باندې نه کنځي ردی بدی ورته وې بیا به الک یا بل څه شی نوم به ورته محمد په نامه به ردی بدی ورته نه وې عمر رضی الله تعالی عنہ د یو لیک نوم بدل کو چا محمد نوم یې خو دی او په محمد په نامه باندې پسې بدی ویله نوم بدل کړي نوم یې ورته بدل کو عظیم شخصیت مفتی اعظم مفتی سیف الله صاحب دامت برکاتهم العالیہ هغه فرمایي د کتاب په حواله چې د چا بچي لوریانی کېږي او زامن یې نه کېږي او دیو د مخکې نه ښځه او خاوند فیصله وکړي چې دې پیرې به بچي له محمد نوم ږدو نو وایي که په خېټه کې ګینۍ مې الله پاک به ترې هلک جوړ کړي د چا بچي پیدا کېږي او بیا مري په ماشوموالي کې او دی په بچي باندې محمد نوم کېږي نو دا ماشوم به وفایي الله به دله ژوند ورکړي په یهودیانو کې یو یهودیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم له تورات کې څلور ځایه رالی حسد او کینې د وجې نه څلور واړو ځایونو نه یې وران کړو سار له چې هغه ځای راواړو نو اته ځایه پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم راغلی هغه یې وران کړو نو بل سار له 12 ځای راغلی بس رالی ایمان یې راوړ نو د محمد د نامې ډېر لوی حیثیت د دې وجې نه احب الاسماء الی الله عبد الله ثم عبد الرحمن علامه شامی وایي بعد محمد دا عبدالله او محمد عبدالله او عبدالرحمن افضل نومونه دي خو پس د محمد د نامې نه محمد په نامه باندې بل نوم نشي د پاسه کېدلی الله پاک په خپل انتخاب د دې کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره محمد د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ډېر نومونه دي شیخ ابن العربی په عارضة الاحوزی شرح ترمذی کې زر نومونه یاد کړي دي مستقل کتابونه په دې باندې لیکل شوي دي زر نومونه دي د هغې یو څو مثال داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنتیانو په نسبت باندې عبدالکریم دی د دوزخیانو په نسبت باندې عبدالجبار دی د انبیاء علیهم السلام په نسبت باندې عبدالوهاب دی د پیریانو ماماګانو په نسبت باندې عبدالرحیم دی د غرونو په مخلوق کې عبدالخالق دی په وچه دا کم مخلوق دی